أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. سورة مائدة ده آيات نمبر 38. وقالت اليهود او يلب يهود والنصارى او نصاراو نحن ابناء الله مجد الله تعالى زامنيو واحباؤه او د الله تعالى محبوبانيو. قل ارتوائي في غنبر عليه السلام فلما يعذبكم بیاولی عذاب در کی تاسو لره بذنوبکم ستاسو د گناهونو فوجه بل انتم بشر بلکی تاسو معمولی کسانیاس ممن د هغه شان خلق چې هغه پیدا کړی یغفر لمن یشاء بخش کوي هغه شان لره چې وي غواړي ويعذب عذاب کوي من هغه شاته یشاء شوی غواړي ولله ملک السماوات والارض خاص الله عز وجل ردی ملک السماوات ملکیت د اسمانونو والارض دمزک وما بینهما او د هغه څه چې د دوی تر مابین دي وإليه المصير او د الله عز وجل را المصير تګ. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. د دې آیاتونو د مخکري آیاتو سره مناسبت ښکارا دي چې مخکې آیاتونو کې الله سبحانه و تعالی د هغه خلکو یادونه وکړل چې هغه د الله تعالی سره خپل میثاق مات کړی. نو د میثاق د ماتونی یو نمونه دلته بیانې چې د هغه څخه یو نمونه داد چې يهود او نصاراو په پیغمبر علی السلام ایمان نه راوړي او وجب دا ویل چې موږ الله تعالی ته تر نور نږدې یو او موږ د الله تعالی دوستان نو الله تعالی به مشت عذاب نه راکړي. نو الله سبحانه و تعالی په دې آیاتونو کې د دوی د دې خبرې رد کړي او د دوی دا خبره هسې د ځان خبره بولي. وقالت اليهود والنصارى او واي يهود والنصارى نصارى یعنی دا دواړي فرقې نحن ابناء الله نحن ابناء الله د الله تعالی زامنیو واحباؤه او د الله تعالی محبوبانیو یعنی الله تعالی را سره محبت کی هغه موږ محب دي او موږ محبوبانیو. مطلب دا دی چې موږ د انبیاء علیهم السلام اولاد یو ځکه نو موږ الله تعالی ته د په دربار کې خاص مقام او مرتبه لرو چې نور کسان یې نه لري. نو چې کله زموږ مرتبه دا ده چې موږ الله تعالی په دربار کې خاص مقام او خاصه مرتبه لرو نو الله تعالی زموږ پر ګناهونو باندې دومره زموږ څخه ناراضه کیږي لکه د بل چا څخه ناراضه کیږي لکه د یو سړي اولاد چې بل نافرمانی وي کې پر هغه باندې د ډېر زیاته غوسه ورځي په نسبت د دې چې د اولاد نافرمانی وي. نو دلته هم دوی د خپل ځانونه داسې شودل. نو الله سبحانه و تعالی پر اتلون کې آیات کې د دې خبرې رد کړي چې که تاسو د الله تعالی محبوب کسان یاست نو بیا تاسو ته الله تعالی عذاب ولري بلکې تاسو د عام انسانانو پر کم یو معمولی انسانان یاست. قل ارتوای پیغمبر علیه السلام رد دی د دوی د اعتقاد ارتوای پیغمبر علیه السلام فلم يعذبكم بذنوبكم نو بیا ولی عذاب درکوي د الله تعالی تاسو ته بذنوبکم تاسو په ګناهونو تاسو د ګناهونو په سبب الله تعالی بیا ولی تاسو ته عذاب درکوي ځکه چې تاسو خپل دا وایاست چې لن تمسنا النار الا ایام معدودات چې موږ به اور نه مسکی مگر یو څو ورځې. مطلب دا چې تاسو دا خپل دا وایاست چې الله تعالی مشت عذاب راکوي دا چې یو څو ورځې دي په نسبت د نور. نو څوک چې د الله تعالی محبوب وي او لوړ مقام او مرتبه ولري نو الله تعالی ولي ورته عذاب ورکړي. او عیسی علیه السلام دا قول قرآن را نقل کړی دی چې انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه
او یقینا هر څوک چې د الله تعالی سره شرک ونیسي او غیر د الله تعالی سره شریک کړي یا په ذات یا صفاتو کې نو الله تعالی په هغه باندې جنت حرام کړي نو بیا الله تعالی پر تاسو جنت ولې حرام کړي تاسو خدای الله تعالی سره آل عیسی علیہ السلام شریک غني یا د هغه مور شریک غني العیاذ بالله ښکار خبره سوچ دا حسیس تاسو یو خیالي تصور او ګمان دی او دا کم مقام او ګټه نه لري بل انتم بلکی ورتوای پیغمبر علیه السلام انتم تاسو بشرون دا نکره راوړل سوی دی د پاره د معمولیت او د کمزوري بل انتم بلکی تاسو بشرون بشریاس ممن دهغه چا د جملې څخه خلق الله عز وجل پیدا کړی دی تاسو د الله تعالی د مخلوقات څخه یو معمولی مخلوق یاس الله سبحانه و تعالی په دربار کې یو مقام او مرتبه هغه د ایمان او تقوا په وجه حاصلې دی پتا زو کې هغه نست نو د عام انسانانو او استاسو د الله تعالی په دربار کې هیڅ فرق نشته استاسو د بدو اعمال او سزا الله تعالی تاسو ته درکې او پرېږدي مونږ او الله عز وجل د چا سره د احسان معامله چکی هغه د هر چا سره کوي یغفر لمن یشاء ويعذب من یشاء یغفر بخشکی د الله سبحانه وتعالى لمن هغه چاته یشاء چې ويغواړي ويعذب من يشاء او عذاب ورکوي من هغه چاته یشاء چې ويغواړي ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير ولله او یواز الله عز وجل رد ملك السماوات فاجهد اسمانونو والارض او دمزك وما بينهما او دهغ مخلوقاتو چې د اسمانونو او مزکو تر ما بین دی و الیه المصیر او خاص دغه الله عز وجل طرف ته واپس تلل دی په دې آیاتونو کې الله سبحانه و تعالی د يهودو او نصاراو یو غلط عقیده او ځان ته پر نور او فضیلت ورکول دارا نقل کړل او بیا یې په دې شدید رد وکړي په دې کې مسلمانانو ته د دې تعلیم دی چې مسلمان د قوم نسب په اعتبار باندې ترقی نشي کوي او نه د یو علاقه په وجه باندې ترقی کوي بلکې د ترقی معیار ایمان او صالحه اعمال دا زموږ په بعضی به علم طبقو کې هم دغه رقم عقاید سته او عموما یې بیانوي چې دا غو د جملې څخه یو جمله دا ځینې عوام خلک استعمالي خصوصا د علمی سلسله چې ډیره کمزوري وای د شیخ عبدالقادر جیلانی په سلسله کې ځان راوله بیا چې هر ګناه کوي کوي دا د يهودیت عقیده ده دا د عیسویت عقیده ده دا د اسلام عقیده نه چې نفس شیخ عبدالقادر جیلانی سي لا چې اعمال لسمنی د الله تعالی د عذاب خلاص دی نشي تبه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله په سلسله کې ځان راوله نو دای په ټولو ناروا واختي کافرانو ملګری داغو سره کومک کی حرام څخه ځان نه ګوري بی دینی پکښ عامي کور کې بی دینی عامي او ځان به د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله په سلسله کې راوست او یا دا وایي چې موږ د پیرانو کورنی یا موږ د علماو کورنی خلک دې په موږ کار نه لري که خلکو په موږ کار ودرلودي نو موږ به هغه لفق تبابک دا غلط عقیده اسی پاچهي आवाज د الله تعالی ده الله سبحانه و تعالی هیڅ شاته په خپل پاچهي کې تصرف نه دی ورکړي او نه الله تعالی دې ته ضرورت لري عقل هم د دې رد کوي دا انسان چې د خپل عقل لږ کار واخی د عقل هم دا خبره ردی چې کچيري په سلسله کې داخلي دل وای نو بیا صحابه کرامو ته څه پیښه و چې هغه دومره مهنتونه او تکالیف ګالل بیا یو لري ملکونو ته د جهاد د فار سفرونه کول بیا یولې د نور قومونو تعذيبونه او کړهونه پر ځانو تیرول نو علي رضی الله عنه د پیغمبر علی صلوات و سلام په نسب کې دي داغه د اکازوی دي داغه زوم دي نو نور مشکلات ته ضرورت عمر رضی الله عنه ابو بکر رضی الله عنه او داس ډیر صحابه نو بیا باغوی دا مهنت نه کولای کار خبر رسول چې کامیابی د آخرت کامیابی هغه پر اعمال او پر اعتقاد صحیح باندې بنا نو د چا په قرابت او د چا په دوستی په دې باندې څوک ترقی نشي کولای او نه په دې باندې ترقی کیږي او د دې عقیده څخه ځان ساتل پکار
ځینې کسانو دا مزاج او طبیعت ګرځېدلی چې بس تر خلکو ځان په دې خیر بولي چې زه د پلانی مرید یم او یا د پلانی سره می تعلق دی یا د پلانی د نسب سره او د خلکو څخه تقاضام د عزت کی یعنی دا عادت وی مزاج او طبیعتي چې د خلکو څخه د عزت تقاضا کی کله لاس ورمچ نه کی خرافه به دستور ګدرته وګوري چې زه پلانی حضرت و او تاز مال اسرا مچ نه کی او یا د مثال په توګه کله د څمخ کې ووتل د خراب بس طبیعت خراب شي چې زما احترام دیونه کی مخ کې ووتل او کله د په مخ کې حق خبره وکړل خو به خیال عیاذ بالله کوپر دی وکی نو د دې ځان ساتل پکار دی دا د مؤمنانو عقیده نه ده د مؤمن عقیده دا ده چې په خلکو کې به داسې اوسېږي لکه د خلکو سره یو کس بلکې د ټولو انسانانو څخه بزان په هر لحاظ کمزوري غني د مؤمنانو دا د مؤمن د پاره پکار دی الله تعالی د دې رد کی چې الله تعالی هیڅ چاته محتاج نه دی نه الله تعالی چاته خاصه مرتبه ور کړی د خپل اصول بغیر ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير يا أهل الكتاب أي أهل كتاب قد جاءكم يقينا راغلي تاسل رسولنا أزم الرسول يبينوا بيانوي لكم تاسل على فترة فروقب بني من الرسول در رسولان ان تقولوا د دې د پاره چې تاسو بیا ونوای اسما جاءنا من بشير چې ندی راغلی مجلره من بشير کوم زيري ورکونکي ولا نذير او نکم بیرونکی فقد جاءکم نو یقینا راغلی تاسو لرا بشیر زیری ورکونکی ونذیر او بیرونکی والله على كل شيء قدير والله على عز وجل على كل شيء فهر شبان قدير کامل قدرت درلودونکی په دې مبارک آیاتونو کې بیا د اهل کتابو د فار د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رسالت یو عظیم نعمت بولی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبوت ته د انسانانو ترغیب دی يهودانو او عیسویانو د عقیده وا چې د حضرت عیسی علیه السلام ورسته پیغمبر ناراضي سره د دې چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام پښکار کلمات ورته ویلي وا چې یا بنی اسرائیل انی رسول منکم زتاسو ته د الله تعالی د طرف رسول یم مبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد زتاسو ته زیری در کوم په یو پیغمبر باندې چې ما څورسته برازي او احمد بن میر صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم نو دا ورته ویل خودی ظاهرا د عقیده جوړ کړي نو دې مبارک آیاتونو کې دا خبره رد شوی چې موږ د تاسو ته پیغمبر راوستوي دا مددی د پاره در تر راوستوي چې د قیامت په ورځ بیا تاسو هیڅ دلیل د ځان سره ونه لري چې الله کته یو پیغمبر را تاسولی وای نو موږ به د هغه په خبره باندې ایمان راوړی وای نو موږ به یو بهانه نه درلود دا دی اوس موږ بهانه لرو تا مشت پیغمبر نه دی راستوي نو دی آیاتونه کې الله تعالی د دوی دغه بهانه رد کی یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا اي اهل کتاب یقینا رالی تاسو لرا رسولنا ازم الرسول یبینو چاغه بیانوي د شریعت خبري صفا صفا لكم تاسو لرا على فتره پر وقفه باندې من الرسل الى رسولانو یعنی دا چې پیغمبر علی السلام د یو زمانه وقفه څو ورست راغلی د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام تر مابین د نبوت سلسله د الله تعالی د طرفه جاری و کله چې به یو پیغمبر وفات کیدی نو فورن به الله تعالی بل پیغمبر استا او بل ترتیب داود نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت نمخ کی چې هر قوم ته پیغمبر جلا جلا ورلېجل کېدی مثلا بنو اسرائیل ته جلا پیغمبرو او نور قومونو ته جلا جلا پیغمبران و دا به ورتراتل د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم نبوت په دوو وجو باندې د نور انبیاء او د نبوت څخه امتیاز لري یو امتیاز دادی چې
چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبوت عام دی د تمام انسانیت لپاره او کچا وای دا عقیده نه درلود لا کافر دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت د عموم عقیده ونه لري بلکې د کافت الناس انسانانو د لپاره. دوم دا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبوت دا تر قیامت پورې دی او دا ختمې دونکې نه دي او دا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورسته بیا بل پیغمبر ناراضي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه څخه یو قول را نقل کړی دی قرطبی راخستی وو. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وايي د حضرت موسی او عیسی علیه السلام تر مابین ول سو کال تیر شوی دی دومره زمانہ تیر شوی د موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام تر مابین دومره زمانہ تیر شوی. په دغه زمانه کې وایي چې زر انبیاء علیهم السلام بنو اسرائیل ته راځل شوی په دغه زمانه کې. نو په دغه زمانه کې انقطاع نه دراغلی. فترت په عربي کې وایي دا سستی چې یو شی سست سي کمزوري سي او قطع سي سلسله یا قطع سي ساکن سي معطل سي دې ته فترت وایي. نو دا د فترت زمانہ نه د پکښ راغله. د حضرت عیسی علیه السلام څخه ورسته چې بیا عیسی علیه السلام وفات شو د سلمان فارسی رضی الله عنه د یو قول مطابق چې د نبی علیه السلام تر زمانی پوری 1500 کال یا 600 کال زمانہ تیر شوه. دغه زمانہ د توای عصر فترت او یا د فترت زمانہ. دغه د فترت په زمانہ کې انبیاء علیهم السلام نه دي راغلي. د عیسی علیه السلام د وفات څخه ورسته تر څه زمانی پوری د عیسی علیه السلام دین په خپل شکل کې باقی فاتو. کله چې د ظالم حکومتونو د طرفه د عیسی علیه السلام پر حقيقي پیروانو باندې ظلمونه شروع ول او په خلکو کې خواهشات دا پیدا سو نو دغه علماوی عام ځایونه پریښودل او د عبادتو د پاره غرونه او دغه ځایو ته مخ چې په دې واجبانی قرار د عیسی علیه السلام په دین کې تحریف راتلی او خلکو دین بدلوي تر داسې اندازې چې د عیسی علیه السلام دین مکمل ختم سو انجیل په کیسو باندې بدل سو او په خلکو کې بيدینی دا عام سو. علماء یو وجدام لیکل دي چې علماء ته د عام انسانانو د مجالس او د عامه ځایونو څخه وتل په کار نه دي ولیک علماء ووتل عوام الناس په ګناهونو کې نور په واقع کیږي. نو علماء به د عام ځایو څخه نه دي بلکې هغوی ته به د دین خبره کوي تر څو چې خلک په دین باندې پاتې او دا مشتم تجربه ده تر څو چې کوم علماء ځانونه یوازې ګوشه ساتلي او د خلکو په مشکلاتو او د خلکو په تکالیفو یا چندان ځان نه خبر کړي صرف د ځان غم ورسره هغه د چا اصلاح ام نه وکړي هغه بس یوازې پاتې سوي او عوام خلک ګرځي ورڅخه بي دي نسوي. نو دا په کار نه ده بلکې د دعوت سلسله به جاری ساتي. نو په دغه زمانه کې چې عیسی علیه السلام کتاب انجیل تحریف سو او دا غرنګ دین اولاړي ګډ وډ سو په دغه زمانه کې خلقو د الله تعالی فرضای د بت عبادت شروع کی. خالق حقیقی هیر سو په زنا او په حرام باندې اختص ول. نو دا داسې زمانہ وا چې خلق نور دې ته سخت مجبور وا چې داسې یو څوک ورته راشي چې د دوی مشکلات حل کړي. نو الله سبحانه و تعالی پر دغه قوم باندې خپل عظیم احسان وکي او داسې یو استاد داسې یو شخصیت کې ورته راوستوي چې د دغه لویدلو انسانانو څخه داسې کامل انسانان جوړ کړل چې تر قیامت پورې د انسانیت لپاره معیار او اسوه او مقتدیان شو. مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه د دې یو عجیب مثال لیکلی دی. وای د دې داسې مثال دی لکه یو مریض چې لا علاج مریضی لري او د لا علاج مریضی په وجه باندې د دنیا پر طبيبانو ډاکټرانو ګرځیدلی او د هغو ټولو سمایوس سوی. نو د مرګ پر بستر باندې د مرګ په انتظار باندې پروت. په دا وخت کې یو ډاکټر ورته راشي او د دې سړي علاج شروع کی. علاج په داسې اندازه کوي چې په دا زمانه کې نه دوا شته هیڅ نشته. خو د دې ډاکټر داسې پوهه او استعداد وي چې دا د مرګ پر بستر پروت سړی دا جوړ کی. یوازې جوړېدل نه بلکې دغه مرګ پر بستر پروت سړی څخه داسې ماهر ډاکټر جوړ کی چې د دنیا خلق یې علمیت او تقوا او راهنمایي ته
ګوته په غاښ ونیسي. وای رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه لوېدلی امت چې د مرګ په انتظار پر بستر پروت وو دغسې عظیمې مرتبې ته رالوړ کړي. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره لوی احسان دی په دې قوم باندې او د الله تعالی څومره لوی نعمت دی چې ودې انسانیت ته ورکړي. نو الله سبحانه وتعالی په دې مبارکو آیاتونو کې د سید عالم صلی الله علیه وسلم لوړ شان بیان چې دا د ډېر لوړ شان دی او د هغه فیوزات او برکات دي چې انسانان یې د لوېدلې درجې څخه اعلی درجې ته راوړي. اوس په دې کې بیا د علماو اقوال مختلف دي چې په دغه زمانه کې چې دا د فترت زمانه وه خلک به د آخرت په ورځ څنګه آیا هغوی ته به الله تعالی عذاب ورکړي او که به هغوی ته الله تعالی عذاب نه ورکړي بخشي. د جمهور امت یعنی د جمهور علماو رایه دا را نقل سوې ده چې توحید دلیل نه غواړي. توحید دلیل نه غواړي یعنی بیله یو څوک چې تا ته د توحید خبره وکړي عقل هم انسان ته رهنمایي کوي چې الله تعالی وجود لري. نو د توحید بغیر وای کې نور ګناهونه کړي و هغه به الله تعالی ورته معاف کړي. خو کې شرک کړي و په شرک باندې نه معافیږي. ولې د عقل الله تعالی انسان ته د همدې د پار ور کړی دي چې دای په دې سره خپل حقيقي مالک وپیژني. چنانچه نور الانوار کې د یو اعرابي قول را نقل کړي چې سرای سړی وراغلی نو دا ویل البعره تدل على البعير واثار الاقدام تدل على المسير والسماء ذات الابراج والارض ذات الفجاج كيف لا يدل على اللطيف الخبير. ول چې کله د وش پچ پر وش دلالت کوي چې دا وش ستا او یو سړی چې پر لار تللی د قدمو څخه معلومي رسیدلته یو سړی تیر سوی دی دا د برجونو لوی اسمان دا د پراخ لارو مزکی دا څنګه پر لطیف او خبیر خدای باندې دلالت نکړي. یعنی عقل دا وایي چې الله تعالی وجود لري. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته د دهریانو یو ډله رااله نه ورته ویل چې د الله تعالی پر توحید به مناظره سره کوي. د ورته ویل بیخي سید دهریان هغه دي چې د الله تعالی وجود نه تسلیموي انو هغوی د عقل څخه خلاص. د ورته ویل سیدی سبا پر لس بجې یا 11 بجې موږ او تاسو مناظره کوو. سبا لس بجې وخت ور وټاکي هغوی لس بجو ته حاضر سو دی لس دقیقې یا 15 دقیقې ورسته مناظره تراغله. هغوی ورته ویل چې موږ سره دی وعده کړې او ته د یو مذهبي ماموم یې د خپل وخت نه وخت رااله. د ورته ویل نه وخت خو سم عافي غواړم خو ما یو نادره ولیدل هغه به واره درته بیان. اول څنګه نادره دی ولیدل ول داسې نادره مې ولیدل د سمندر پر غاړه کشتي خپل پیدا او خلق خپل پیدا خپل ور وخت کشتي خپل حرکت وکي ولاړه تر غبل سره په بیا دا خلق جن کښته سوال التنور خلق پیدا سو بیا غره وخت کشتي خپل دل تراله. دا هغه ورته دا کله کې دا شي دا خو عقل نه مني. کشتي د خپل پیدا کیږي ول ما دا حق سوال تاسو مناظره بایل اول څنګه ول چې تاسو د کشتي د پاره لادا نه مني چې کشتي به خپل نس پیدا کېدل دا دومره لوی علم څنګه خپل پیدا کیږي. نو هغه د په دا خبره باندې د خپل دهریت پرې شو دی باندې راو. نو د الله تعالی پر ذات باندې دا غرونه د اسمانونو دا ټول دلیل دی. د عالم د صانع پر وجود دلیل دی علامه ده. نو ځکه وای کچيري دوی د توحید عقیده درلود لاله ولو که فروعي مسائل نه الله تعالی باغوي ته مغفرت کی او که د توحید عقیده نو باغوي ته عذاب ورکول کیږي. دا هغه دلیل دی چې په دغه زمانه کې کڅوک پاتې شي. نو الله تعالی فرمایي چې تاسو تراغلی رسول نازم رسول یبین لكم چې هغه تاسو ته صفه د شریعت خبري بیانې علی فتره تر وقفه ورسته یعنی تاسو شدید حاجت وو تاسو د مرګ پر بستر پراته واست دا در تراغلی من الرسول د رسولان چې نور رسولان نو راغلی دغه زمانه داسې دا د دې د پاره الله تعالی وای مشتاق ترا ورسوي ان تقولوا ما جاءنا من بشير چې د دین په معاملې کې بیا د ځان څخه د غلطي او کوتاهي عذر پیش نکړي چې تاسو به د دین په معاملې کې د غلطي او کوتاهي عذر دا وایاست ان تقولوا چې تاسو به وایاست ما جاءنا من بشير مستند راغلی کوم رسول من بشير چې زیری ورکوونکی وي ولا نذير او نه داسې رسول چې هغه بیرونکی وي یعنی دا هغه څخه داس یو پیغمبر نه دی راغلی چې موږ داغه څخه صحیح دین عمل علم او آخرت ته ترغیب زده کړی وای. الله تعالی فرمای
چې اوس دغه عذر بهانه نسته فقد جاءكم بشير یقینا راغلی تاسو لره بشیر یو زیری ورکونکی د الله تعالی د نعمتونو و نذیر او د اخرت د عذابونو یو بیرونکی نو کشیر تاسو یاست نو وسبه منی او کنه منی نو بیا مو انجام ګوري والله علی عز وجل علی کل شیء قدیر په هر شی باندې کامل قدرت درلودونکی دی کتا سو دغه پیغمبر اتباع و نکي نو الله سبحانه و تعالی به تاسو ته سزا درکړي یعنی الله تعالی وغواړي په خپل رحمت سره به انبیاء علیهم السلام راولي شي او کله به الله تعالی وغواړي نو د حکمت پر بنیاد د انبیاء علیهم السلام سلسله منع ځکه چاته دا حق نسته چې دا وایي چې دا د انبیاء علیهم السلام سلسله ولی الله تعالی بند کړه او دا ولی بیرته جاری وساتل خدا چې جاری وساتل دا پر تاسو باندې انعام او احسان دی دا ستاسو پر خپل رب باندې حق نو چې الله تعالی ستاسو سره دا احسان وکړي صدق الله العظیم